نن د تاسو عمران خان صاحب په کور کې ورګټي، نن عمران خان د تاسو صاحب په کور کې ځکه ورګټي چې تا امتحان غلط ورکړی او د اوس توبه نه پکار دی. موږ ډېر عمر راخورنو شو نیولی. زموږ وطن پښتونستان ځکه نسو جوړ چې زموږ رهبري هلته غلطي وکړه، د لارې واوښتل، ګمراه شوله او موږ یې ناکه په ناکه د غلام قوم په شکل کې پاکستان کې پرېښود. هره بده موږ د خپله کوره یونټ چا جوړ کړ؟ د اوبو معاهده چا وکړه؟ د پښتانه وطن د کیمبلپور ملک باچا خان نظربند، دا د بنو دره برخه، د پېښور برخه، دا ټک د پېښور د ځینې برخه، وابلا د پېښور لاندې، دا فیصلې هغه خلکو وکړي چې ځان یې د پښتنو رهبران وکړه. نن هم بیا د سپکې کوي، سپکې د رچ ارزښت ښیي، د سپکې موږ نه کوو، لیکن موږ مجبور یو دا به خامخا وایو. که نه یې تر احمدشاه بابا لوی سړی، که نه یې تر احمدشاه بابا لوی سړی، نن د احمدشاه بابا لمسی شاه شجاع چې نوم یې واخلي خلک یې شهدا بولي، چې خلک د احمدشاه بابا لمسی په کاڼو ولي او پر دې یې ولي چې دا غلطي کړې ده، نو موږ تا پرېږدو. ته د پلاني لمسی ته پلاني موږ ګزاره کړې ده، موږ ګزاره کړې دې لپاره نه ده کړې. نن د تاسو عمران خان صاحب په کور کې ورګټي، نن عمران خان د تاسو صاحب په کور کې ځکه ورګټي چې تا امتحان غلط ورکړی او د اوس توبه نه پکار دی. موږ ډېر عمر راخورنو شو نیولی. زموږ وطن پښتونستان ځکه نسو جوړ چې زموږ رهبري هلته غلطي وکړه، د لارې واوښتل، ګمراه شوله او موږ یې ناکه په ناکه د غلام قوم په شکل کې پاکستان کې پرېښود. هره بده موږ د خپله کوره یونټ چا جوړ کړ؟ د اوبو معاهده چا وکړه؟ د پښتانه وطن د کیمبلپور ملک باچا خان نظربند، دا د بنو دره برخه، د پېښور برخه، دا ټک د پېښور د ځینې برخه، وابلا د پېښور لاندې، دا فیصلې هغه خلکو وکړي چې ځان یې د پښتنو رهبران وکړه. نن هم بیا د سپکې کوي، سپکې د رچ ارزښت ښیي، د سپکې موږ نه کوو، لیکن موږ مجبور یو دا به خامخا وایو. که نه یې تر احمدشاه بابا لوی سړی، که نه یې تر احمدشاه بابا لوی سړی، نن د احمدشاه بابا لمسی شاه شجاع چې نوم یې واخلي خلک یې شهدا بولي، چې خلک د احمدشاه بابا لمسی په کاڼو ولي او پر دې یې ولي چې دا غلطي کړې ده، نو موږ تا پرېږدو. ته د پلاني لمسی ته پلاني موږ ګزاره کړې ده، موږ ګزاره کړې دې لپاره نه ده کړې.